دا بهادری دا ستا د زړه صفت دی، په دې باندې ځان پوه کړه. دا پټ صفت دی مسلمان، دا به محترم و بهادری. ما درته دا ویلي چې د زړه د دغې صفت او د دې زړه دا کوم میډیکل حالت چې د زړه دی دا هم درته اوس ویم چې دا صفت زړه کې څنګه راځي. زما استاد دا زړه چې کوم دی محترمو، دې کې به یا ښه صفتونه یا به بدي، یا به پکې حسد یا به پکې مینه، بغض به هم پکې، غصه به هم پکې. غصه به پکې د اسلام د پاره، رحم به پکې د مسلمان د پاره، غضب به پکې د کافر د پاره. دا زړه خپل حالات بدلي. محترم استاد دې زړه یو څو خبرې درته کوم، په دې باندې ځان پوه کړه. ځینې خلک وایي چې مولیان چې په دې ځینې شیزونو باندې نه پوهېږي. الحمدلله مولیان په دې باندې پوهېږي، مولیان په ساینس باندې هم پوهېږي. مولیان ستا د زړه نام الحمدلله خبر دي چې ستا بدن کې زړه په کومه طریقه باندې ټوپونه وي، څومره ټوپونه وي، څومره وزن یې دی، سیب او څه کارکردګي کوي. دې بدن کې دا زړه چې زما ستا کم دی محترمو، د دې وزن تاسو ته معلوم دی؟ معلوم دی؟ څه به درته ویم. د زنانه په بدن کې چې کوم زړه دی، د ښځو زړه، هغه زنانه چې 80 کالو ته رسېدلې ده، د دې په بدن کې زړه دی او د دې زړه وزن چې دی تقریبا 250 ګرامه دی. څومره؟ 250 نه نیولې تر 300 ګرامه پورې د زنانه زړه. د سړي زړه د 300 نه نیولې تر 350 ګرامه پورې وزن لري. محترمو څه کوي یو سړی وي یو ښځه وي چېرې زه د خپل زړه هغه غټوالی معلوموم چې زما زړه په بدن کې څومره دی، دا لاس دی داسې موټی کې دا ګوره دغه اړخ د لاس دا موټی چې کوم دی چې داسې نارمل دی، دا لاس په اسانه طریقه باندې بند که ستا د زړه به دغومره پلنوالی. دا عامو انسانانو زړه عموما د ټولو داسې نه، خو ځینې خلکو چې دا موټی بند کي نو دومره زړه په بدن کې لري، یا که ښځه ده او که سړی دی، خو د ټولو نه ځینې خلکو. یا دا نشپاتې نه دی، نشپاتې غټ کم نشپاتې چې دی په بدن کې د بالغ سړي او بالغې ښځې تقریبا چې دغومره زړه لږ څه کم لږ څه زیات. محترم استاد د زړه اوږدوالی چې کوم دی، اوږدوالی چې کوم دی دا 15 انچه دی تقریبا، زیات و کم هم پکې شته، خو 5 انچ 15 انچه عموما دی. پلنوالی چې دی، پلنوالی ستا د زړه دا 3 انچه دی. او به ډکوالی چې کوم دی، ډکوالی دا د زړه موټائی چې ورته وي، دا د زړه 2.5 انچه دی. محترمو زړه چې دی دا په غټو 2 خانو باندې تقسیم شوی دی. یو طرف پیپړو ته وینه ورکوي او بل طرف به ټول بدن ته وینه ورکوي. بیا دغه 2 خانې په 4 خانو تقسیم شوي دي، خو دا 2 خانې چې په 4 خانو تقسیم شوي دي دا یو خانه په 2، دا د یو نه بل ته سورې لري، لار لري. خو یاد ساته دا په غټه سویه چې په 2 خانو تقسیم شوی دی، د دې په منځ کې داسې کلک د غوښې دیوال دی چې یو بل ته نه اکسیجن ورکوي، دا زړه نیمې اړخ ته نه وینه ورکوي، نه څه بل څه ورکوي. محترمو دا زړه دا په د ماشوم چې دا ورکوټی دا به ورو ورو غټېږي. هغه خلک چې هغوی سخت ورزش کوي، کلک ورزش کوي، محنتي کارونه کوي، د هغه زړه به عموما د عامو خلکو نه غټي الګ غټېږي. خو زړه چې ورزش سره غټ شو، کلکوالي سره دا ښه خبره ده، هغه پمپینګ اسان کوي، دا وینه چې چلی په بدن کې د اسانۍ سره چلی. په ټولو کې غټ زړه دا د هاتي دی، او د هاتي زړه د فیل زړه د فیل هاتي پیژنئ، عربي کې ورته فیل وي، موږ پښتانه هم ورته فیل ویو، افغانان او پاکستانی مرګري ورته څه وایي، هاتي ورته وایي. دا غزړه ډېر غټي سیبه، خو هغه ټوپونه ټولو کې سلو وایي، په یو منټ کې 15 ټوپونه وایي. زما ستا زړه په منټ کې 100 ټوپونه وایي، تا ته پته شته؟ زه به یې درته انشاءالله ویم. د بالغ سړي زړه چې صحت برابر دی په یو منټ کې د 80 نه د 100 پورې ټوپونه وایي، د 80 نه تر 100 پورې ټوپونه دا په یو منټ کې وایي. البته هغه ماشوم چې هغه لا د مور پی خوري، هغه ماشوم چې د 15 کالو پورې دی، دا غزړه تقریبا چې په منټ کې 130 ټوپونه وخي. په دنیا کې د ټولو نه 30 ټوپونه چې کوم زړه وي عموما دا د دې مرغۍ، دا وړه مرغۍ نه ده، دا چرچڼي، د دې زړه ډېر ټوپونه وي. ځینو ساینسدانانو دا لیکلي دي چې د دې زړه په یو منټ کې 1000 ټوپونه وي. د منګکوري زړه نه دی، دا په یو منټ کې 550 ټوپونه وي. د هاتي زړه د پیل زړه دا په یو منټ کې 15 ټوپونه وي. خو د انسان او زما ستا زړه په یو منټ کې دا د 80 تر 100 پورې ټوپونه وي. دا د هوا سره، د خوراک سره،
د فزیکل د بدن سره تعلق ساتي د چا زړه زر ټوپونه وي د چا سلو وي خو کم زړه چې تیز ټوپونه وي دا ټیک نه ده کم زړه چې په قلاره مضبوط پمپینګ کوي دا ټیک ده او دا زړه چلی په څه باندې دا پټی نه دي د زړه دا پیپړي دا دی زړه ته یو قسم بجلی ورکوي الکترونیک بجلی ورکوي په دې بجلی سره دا زړه سه بچلی د دې پاور څومره دی په 24 غنټو کې ستا زړه دومره مهنت کوي دومره خواري کوي دومره تکلیف برداشت کوي چې کچرته دغه تکلیف دا را جمع کی نو په دې باندې با یو غټ گاډي 22 کیلومتره مزل وکي څومره 22 کیلومتره مزل د دې زړه په انرژي باندې 24 غنټو کې یو گاډي کولای شي او کله چې موتا د سکون په حالت کې په ځای باندې ناستیو هیڅ قسمه هغه هارد ورک هغه کمکار نه کوو نو زموږ ستا زړه د زړه دا پټي دی بدن ته دومره انرژي ورکوي دومره زور یې لګولی خپل محنت کوي لکه یو سړی چې منډه وي او په خپو باندې څومره زور راځي یو سړی چې منډه وي په خپو چې څومره زور راځي او ته ناستې عام حالت کې نو دا ستا خپو ته چې څومره تکلیف رسیږي په عام حالت کې ستا د زړه پیپړو ته زړه ته دومره زور دی راغستی بدن ته وینه پمپ کوي یا لکه په یو منټ کې دا وینه نه ده په بدن کې دا 3 ځله سرکولیشن کوي او د انسان په بدن کې وینه تقریبا 4.5 لیټرو نه 15 لیټرو پورې 6 لیټرو پورې ده 100 لیټره 6 لیټره 15 لیټره وینه دا هغه صحتمن انسان په خپل بدن کې لري خو دا زړه چې دی الله طاقت ورکړي دی دا وینه پمپ کوي په بدن کې او سه به ګرځي ډیر په تیزی سره سرکولیشن دی ته وي بلډ سرکولیشن ګرځیدل را ګرځیدل ته وي یره زړه یوازینی داسې پرزده کدا ته ودی کته یخي کته خوشاله کته بهوشي کته بیماری کته صحتمندي دا به ټوپونه وي خو کله چې دا ټوپونه ودرېدل سیبا به دې ته وي مرګ ورته وي الله دې بس مرګ په داسې حالت کې راولي چې مونږ تاسو سره محترم ایمان نو دا مې درته زړه په باره کې په دې زړه کې به یو صفت پروت دی زړورتیا ده الله دې د اسلام د پاره د کلمې د پاره د قرآن د پاره زموږ استادو په زړونو کې دغه د زړورتیا د شجاعت صفت راولي او الله جل شانه دې صحابه د قصو باندې موږ ته عمل را نصیب کی چې هغوی څومره قرباني دین د پاره ورکړي دا موت صرف 15 وخت د مونځ ته سه به جمعات ته نشو راتلې الله دې علما ته به تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين